په دې کې د حدیثونو وایي ټیک ده. نو څرنګه چې مخکې تاسو د قرآن عظیم الشان په باره کې ابتدایي معلومات اهم معلومات ما تاسو سره شیر کړو، او هغه هم پوره دي او نور هم تاسو سره نوټس ما شیر کړي. څه خبرې داسې وي چې هغه په نوټس کې دي، هغې سره تاسو نوټس هم وګورئ، انډیویجولي خپله مطالعه هم کوئ، او دغه ګایډ چې ما تاسو سره کوم په گروپ کې شیر کړی دی نو کوشش کوئ چې د دې نه هم تاسو څه نه څه مطالعه د دې نه کوئ. ټیک ده. د ټول نه اولنۍ خبره د حدیث په باره کې دا یادول پکار دي چې حدیث څه ته ویل کېږي. عام طور خدای یو آسان کوېسچن دی، تاسو ټول ته معلومي چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې ته ویل کېږي. خدا د دې ساده تعریف ته مکمل تعریف د حدیث هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول، فعل، عمل، تقریر، وصف، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دیتا احادیث ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ احادیث ویل کېږي. مراد د دین دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول یعنی وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل یا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم، تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخې یو کار شوی دی، هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموشي اختیار کړې ده، نو دې ته ویل کېږي تقریر. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته تقریر ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث ته حدیث تقریری ویل کېږي. بل دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصف یعنی صفت کله بیان شوی نو هغې ته هم څه ویل کېږي؟ هغې ته هم حدیث ویل کېږي، هغې ته هم حدیث ویل کېږي. ټیک ده. نو دا د حدیث اصطلاحي تعریف دی. لغت کې حدیث ته ویل کېږي نو گفتگو ته ویل کېږي، بات چیت ته ویل کېږي، نئی بات ته ویل کېږي، په ډېرو معنو سره استعمالېږي. ٹھیک ده. نو دا د حدیث اصطلاحي تعریف دی. عربی کې او تاسو که تعریف وګورئ نو کتابونو کې شته ما اضیف الی النبی صلی الله علیه و آله وسلم من قول، فعل، تقریر او وصف. څلور خبرې به دې کې څه دي؟ په دې کې دا دي. د حدیث او د سنت په منځ کې فرق، حدیث څه ته وایي او سنت څه ته وایي، نو د دې په منځ کې باریک فرق دی. حدیث کې خو دغه ټولې خبرې راغلي چې پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول، فعل، عمل، تقریر، وصف دا ټول پکې وي. خو سنت ویل کېږي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اعمال، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده دې ته ویل کېږي، دې ته سنت ویل کېږي. نو دلته د سنت او د حدیث په منځ کې معمولی غونډه کې فرق شو. اگر چې بعض علماو د دې په منځ کې و چې سنت او حدیث ته یو څیز دی، خو چې کوم فقها دي نو فقها د دې په منځ کې فرق کوي چې سنت دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی. د دې سره سره د سنت او د حدیث او د خبر په منځ کې فرق. نو د سنت او د حدیث په منځ کې هم د فرق بیان کو. خو خبر څه ته ویل کېږي؟ آیا خبر هم د حدیث په معنا استعمالیږي کنه د خبر ځانه معنا ده؟ نو یو خبره خدا ده چې دا د حدیث مترادف ته معنا الفاظ مختلف دي، خو معنا د دې یو د دین مراد هم حدیث دی، دین مراد سره دین مراد هم حدیث دی. او دویمه معنا دا ده چې دا د حدیث سره مخالف دی، د حدیث الټ دی. یعنی قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شو او قول د صحابي څه شو، دې ته خبر ویل کېږي. قول د صحابي دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته خبر ویل کېږي. خو کله کله د دې اطلاق په حدیث باندې هم کېږي. بل دې اثر هم بعض علما وایي چې دا د حدیث مترادف دی، یعنی دا هم د حدیث په معنا باندې استعمالیږي، د حدیث په معنا باندې استعمالیږي. او دویم قول په دې کې دا دی چې اثر ویل کېږي دې ته چې دا د صحابي نه سوي منقول وي، د صحابي نه روایت وي. دا دویمه خبره سره دا ډیره زیاته ټیک ده چې اثر ویل کېږي د صحابي قول ته، اثر ویل کېږي د صحابي قول ته. مونږ وایو لکه دا د پلانکی اثر دی، دا د پلانکی اثر دی، معنا دا د هغه صحابي سره دا د هغه قول دی، دا د هغه سره دا د هغه قول دی. سند څه ته ویل کېږي؟ سند نو سند عربی زبان کې د سند تعریف ته سلسله الرجال الموصل الى المتن. ٹھیک ده. سلسله د هغه راویانو چې هغه چرته رسي متن ته رسي.
سلسله در راویانو چې هغه متن ترسي دي تصویر کې دي ته سند ویل کیږي. اے مراد د دین زاده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو حدیث دی، نو دا کم صحابه کرام چې د حدیث را نقل کړي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، علي، عثمان رضی الله عنهم، چې څوک هم د حدیث روایت کوونکې دی، نریټر دی، نو دې تصویر کیږي دقه د راویانو چې دا کم کړه د کم چین دی ته سند ویل کیږي، دې تصویر کیږي دې ته سند ویل کیږي. او دویم د حدیث ته متن، نو چې کله د راویانو خبره ختم شي او د رسول وای چې کله راوی وای چې قال رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم انما الاعمال بالنیات، نو وسدا انما الاعمال بالنیات دا څه شو؟ دا اوس متن شو. یا د دین علاوه د دې په ځای باندې نور احادیث دا د حدیث شو، دا د حدیث متن شو. نو رجال نارینا د حدیث روایت کوونکی دې تصویر کیږي، دې ته سند ویل کیږي. نو که فرض کا پدې کې زنانه هم پدې کې صحابيات هم روایت کوي، نو هغه ته هم سند ویل کیږي چې کوم زنانه روایت کوونکی دي، نو هغه ته هم دغه کړه ته هم سویر کیږي، سند ویل کیږي. سو ویل کیږي سند او متن دا د حدیث چې کوم خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل کیږي. ما ينتهي الیه السند من الكلام، ٹھیک تا دا په عربی زبان کې تعریف ته. بل د مسند څه ته ویل کیږي؟ نو د مسند دو تعریفونه دي. یو تعریف خدا دے چې دا حدیثی مرفوع متصل لے، حدیثی مرفوع متصل لے. مرفوع حدیث هغه ته ویل کیږي چې پاغه کې سند رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته رسیدلې وي. نو بعد وی چې د مسند مراد مرفوع حدیث ته، مرفوع سره حدیث ته. او مسند دویمه معنا ده، دویمه معنا چې مسند هغه کتاب دی چې پاغه کې احادیث د صحابه کرامو د اسماء په ترتیب سره سیره نقل شوی، صحابه کرامو د اسماء په ترتیب سره را نقل شوی. معنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، عمر، عثمان، علي او رضی الله عنهم او دغه رنګ نور صحابه کرام، د هر یو صحابي روایت ځان راغون شوی، یا د حروف تهجی په لحاظ سره چې د چا په نوم کې اولنې حرف الف بعد سے راځي په دې ترتیب سره، یا د قبول اسلام په لحاظ سره چې چا مخکې اسلام قبول کړي دا غره روایت راغون شي، او یا د مرتبه په لحاظ سره. نو کو وګوري په دې ټولو لحاظونو سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرتبه سره هغه سیوا ده. نو چې څومره هم د حدیثو کتابونه دي مسند دي، په هغه کې دغه حدیث په دې طریقې باندې سدي راجم شوی دي. د دې مشهور کتاسو کتاب ګوره نو مسند د امام احمد بن حنبل رحم الله چې کوم کتاب دی، نو په دې کې د هر یو راوی د هر یو صحابي او د هر یو صحابي روایت سدي ځان راجم شوی دي. نو مسند په معنا د مرفوع حدیث او په معنا د هغه حدیث د هغه کتاب چې پای کې د صحابه کرام په ترتیب سره په حروف تهجی سره یا په قبول اسلام په لحاظ سره چې کوم حدیث راغون شوی دي ته مسند ویل کیږي. بل محدث ویل کیږي هر هغه چاته چې هغه د حدیثو لوی علم سوی د هغه سره موجود وي، لوی علم د هغه سره موجود وي، د حدیثو متعلق چې څومره هم علوم دي هغه ټول سره موجود دي. زیات روایت ورته هم یادي، د راویانو د ژوند نه هم خبري. راویان معنا چې کم خلق روایت کوونکي دي د هغې د ژوند نه هم د سوي خبر وي، نو دې تصویر کې دې ته محدث ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ محدث ورته ویل کېږي. د محدث په مقابله کې یو بل لفظ الحافظ، حافظ څنګه چې موږ لکه د حضرت حافظ قرآن دی، د حدیثو په اصطلاح کې حافظ ویل کېږي هر هغه چاته چې هغه ته 1,00,000 احادیث او ته یادي، 1,00,000 احادیث چې چاته یادي نو هغه تصویر کېږي، هغه ته حافظ ویل کېږي. او دویم تعریف دا هم دی چې دا د محدث سره مترادف دی، معنا د حافظ او محدث یو تعریف دی. خو دویمه چې کومه خبره دا زیاته ټیک تا چې 1,00,000 حدیثو ته یادي نو دته حافظ ویل کېږي. او د حافظ درجه وای د محدث نه سره اوچته ده، د حافظ درجه د محدث نه د غینه اوچته ده. بل الحجت موږ چې کوم حجت وای نو کنه الحجه وای دا هغه چاته ویل کېږي، هغه محدث ته ویل کېږي چې هغه ته 3,00,000 احادیث هغه ته یادي، 3,00,000 احادیث ورته یادي نو هغه تصویر کېږي الحجه، هغه ته ویل کېږي. ٹھیک ده. بل بکی یو اصطلاح د الحاکم، حاکم موږ دا سره حاکم دی. نو حاکم ویل کېږي هغه چاته چې هغه ته د سند او د متن علم مسروي، د جرح او د تعدیل علم مسروي، او د تاریخ
علم سوي هغه سره وي او څومره چې احادیث دي اکثریت احادیث سوي هغه ته یاد وي نو دې تسویل د حاکم ویل کېږي مونږ وای دا سره مستدرک د حاکم دی نو معنا حاکم د احادیثو په اصطلاح کې د محدثینو په اصطلاح کې هر هغه محدث ته ویل کېږي هر هغه محدث ته ویل کېږي چې د هغه سند او متن د حدیث په دی ورته وګوري د جرح او د تعدیل ویل کېږي دیتا چې یو راوی کم روایت کوون کې دی نو آیا د پجون کې چې کم کمې دی د حافظه کمزوري ده د یاداش کمزوري دي یا د سقراوی دی یا د غیر سقراوی دی ٹھیک تا یعنی د دغه راویانو په جون معنی چې کم بحث او پاغي معنی چې کم ډسکشن کیږي چې آیا دا قابل قبول راوی دی او کو قابل قبول راوی نه دی نو دغه ته ویل کېږي علم د جرح تعدیل علم د جرح تعدیل علم دی ته ویل کېږي نو دغه علم هغه سوي هغه ته د غسروي چې د سند او د متن او د جرح تعدیل علم مسروي او احادیث وته هم ډیر زیات یادین د تصویر کېږي دته حاکم ویل کېږي سوت ویل کېږي حاکم وته ویل کېږي ها سوت ویل کېږي حاکم وته ویل کېږي ٹھیک تا ها د دین علاوه اگر چې په حدیثو کې زموږ سره ټاپکس ډیر دي خو کوشش کوو چې مختصرا او په جامع انداز باندې استاسو مخې ته دي ټاپکس هغه مخې ته راوړو ٹھیک تا د حدیثو مبارکي منکرین حدیث هغه هم ډیر زیات اعتراضات کوي چې د حدیث قابل قبول نه دي ځکه دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه مخکې ډیر رسل لیکل شوی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه نه ډیر رسل لیکل شوی دي نو دا خبر یاد کې چې دا اعتراضات د مسلمانانو د طرف نه به هم وي ٹھیک تا دا به د قادیانانو د طرف نه وي دا به د غیر مسلمو د مستشرقینو د طرف نه وي مستشرق چاته ویل کېږي نو مستشرق هر هغه غیر مسلم ته ویل کېږي چې هغه د اسلامی ثقافت او د تاریخ دغه څخه مطالعه کوي نو ظاهر خبره چې هغه کم مطالعه کوي نو چې د مسلمان دی نو د اصلاح په نظر کوي خو چې کله د غیر مسلم دی نو د تنقید په نظر کې او د په دې کې د کمزوري د روباسلو لپاره چې کوم مطالعه کوي یا د پاغي باندې چې کوم جرح کوي نو دې ته ویل کېږي مستشرق اورینټالیست ورته ویل کېږي اورینټالیزم دا پور ځان سره او ځانا پورا یو تحریک دی ټیک تا نو مستشرق هغه چاته ویل کېږي چې هغه غیر مسلم ته ویل کېږي چې هغه اسلام د دې لپاره ستړي کی چې په اسلام کې سروباسي په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو یا په نور سنتو کې څه کمزوري روباسي او هغه نقطې هغه بیا سکی هغه بیا بیانې چې په اسلام باندې اعتراضات په شکل کې ټیک تا نو منکرین حدیث ډیر زیات اعتراضات کوي د ټولو اولنې او مشهور اعتراض ده اولنې مشهور اعتراض هغه د دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل منع فرمایلو چې تاسو حدیث ملي کې صحیح مسلم کې د حدیث موجود دی علماء کرام او سکالرز تاسو سره په ګروپ کې موجود دي خو بهرحال یاد دهانه د لپاره صرف تاسو ته زداغي صرف یاد دهانی کومه صحیح مسلم کې د حدیث موجود دی او هغه حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم منو فرمایلا چې تاسو زمانہ حدیث ملي کې لا تكتبوا عني غیر القرآن د قرآن نه علاوه تاسو زمانہ اس چیز ملي کې او څوک چې زمانہ د قرآن نه علاوه نور سلیکی نو هغه څنګه هغه تاسو میټاو کې هغه میټاو کې نو دا مشهور اعتراض دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د حدیث لیکلو نه منع فرمایلی دا ځکه تاسو ولې حدیث زموږ د بار سره حجت نه دی حدیث زموږ د بار حجت نه دی نو د دې جواب دا دی چې دا په ابتدا د اسلام کې دا خبره وا په ابتدا کې چې کله به الله تعالی وحی رولې غلا رسول الله صلی الله علیه و وسلم به کاتبین روغتله وحی ویل کلا نو په دغه صحابه کرامو کې بعضی داسي چې هغه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وینا به لیکلا رسول الله سلام وینا به لیکلا نو دا بکی رسول الله سلام په هغه زمانه کې منع کړل چې تاسو د قران نه علاوه زمانه بل سملی کې او بیا د رسول الله سلام د حدیثو د جمع کولو د غي د لیکلو رسول الله سلام په خپل باندې حکم وکړو یو صحابي د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ چې هغه رسول الله سلام هر یو خبره لیکلا ملګرو ورته وی چې ته د پیغمبر هر یو خبره لیکي نو د پیغمبر په خبرو کې خو کله هغه په غوسه کې کله په خوشاله کې کله د جنگ په حالت کې کله په یو حالت کې کله بل حالت کې او ته دغه هر یو خبره لیکي نو دا قلم کې خو او د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیکله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لاړې شکایت وکړو چې ما ملګری ماته دا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل په خپل جبه ونی ولا چې الله تعالی په ذات باندې قسمی زما د جبه نه به حق نه علاوه بل خبره بنوزي چې زتا ته زما د دې جبه نه کوم خبره هم زی خبره د خپل ځان سره نوٹ کوا او غلی کا نو دا غي نرستا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه د حدیث د لیکلو څه شو دا غي
دور شروع شو رسول الله سلام اجازه ورکو دی رسول الله سلام احادیث په سکه دا ویل کله ټیک تا نو دا اعتراض په اول د زمانه کې دا اعتراض سره په اول د زمانه کې ټیک تا یو بل اعتراض پکې دا هم دی یو بل اعتراض پکې دا هم دی چې قران کې الله تعالی فرمایي چې قران سره تبیان لكل شی تبیان لكل شی چې قران وضاحت ته د هر چیز د پاره قران د هر سره بار سره وضاحت ته ټیک تا نو د دې جواب دا دی چې قران کې خو وضاحت موجود دی ٹھیک تا قران کې خو وضاحت موجود دی خو وضاحت مکمل وضاحت موجود نه دی تبیان لكل شیخ قران دی خدا دا چې د هر یو چیز وضاحت قران تفصیلا نه دی کړی مونږ وایو چې دغه تفصیل به مونږ به کوم ځای ګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ګورو ځکه الله تعالی فرمایي قران کې الله تعالی فرمایي سورہ نه آیات نمبر 44 کې ان ها الله تعالی فرمایي انزلنا الیک الذکر لتبین للناس چې ته خلکو ته سوګي بیان ورته کی خلکو ته وضاحت کی خلکو ته تشریح کی او بیا د قران بشمار نور آیتونه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه پیغمبر په جون کې تاسو د لپاره نمونه ده نو چې نمونه ده نو نمونه پسې سو کو کله ور پسې کیږي هغه د ځان لپاره نمونه ګرځي نو مطلب چې دا خو دلیل شو زما لپاره چې زه د یو کس خپل ځان لپاره مقتدا او پیشوا ګرځوم نو مطلب دغه څه حیثیت شته دا حیثیت شته نو د دې وجه نه اعتراض سره دا هم کمزور اعتراض دی او که پرس کدا اعتراض ومن لشي چې قران کې ارس موجود دي نو زين ته دا خبر راځي چې قران کې د روزي د منځ د زکات د حج د نکاح د طلاق د دې پورا وضاحت پکې نشته دی پورا وضاحت پکې کې نشته دی نو چرته وضو احادیث مبارکه او ته وضو ټیک تا دا اعتراض یو بل اعتراض هم تاسو سره شریک کوم او بیا دا خبره مخکې وضو ټیک تا بل مشهور اعتراض پکې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیثو کې ډېری داسې خبرې موجود دي چې هغه د انسان د عقل سره خلاف دي انسان د عقل خلاف دي او بعضې پکې دا اعتراض کوي چې هغه په عریانیت باندې سری مبني دي چې باغی کې نعوذ بالله باغی کې فحش خبرې باغی کې موجود دي ځکه اعتراض زمو حدیث زمو د بارے سدي هغه قابل قبول نه دي اعتراض دا دی چې دا د عقل خلاف دي حدیثو کې ډېری خبرداسي دي هغه انسان د عقل خلاف دي او بعضی وی چې بعضی احادیث خو بګی داسې دي چې هغه په عریانیت یعنی نعوذ بالله په فحاشیه باندې سړي مبني دي باغی کې دومره واضح انداز باندې هغه د خزي او د خاون په منځ کې چې کوم پرسنل لایف ته هغه سيزونه دومره په واضح انداز باندې بیان شوی دي چې هغه ته دي سوی دی هغه ته د عریانیت او د فحاشیه نوم ورکوي نو دی حدیثو د دې اعتراض جواب داده اعتراضو جواب داده چې حدیث خلاف عقل نه دي حدیث خلاف عقل نه دي خو زمونږ عقل دا حدیث هغه وجه او حکمت او فلسفه ته نرسي ځکه مونږ دا خبره کوو ٹھیک ده چې زمونږ عقل زمونږ فوها زمونږ فهم او ادراک دا حدیث او هغه حکمت ته نرسي ځکه خلک دا اعتراض کوي چې حدیث د عقل نسری خلاف دي حدیث د عقل نسری خلاف دي او که فرض کا مونږ وایو چې حدیث د عقل مطابق شي او که عقل چرته معیار وګرځول شي چې عقل معیار وګرځول شي چې کم سیز د عقل برابر دی نو دا بټی کی او چې کم سیز د عقل نه خلاف دی نو هغه به غلطي لکه حدیث چې دا کوم اعتراض دی نو دا خبره بیا راځي چې د انسانانو عقلونه خو سری دا خو مختلف دي د انسانانو عقلونه خو مختلف دي بیا به د کم انسان د عقل اعتبار بکیږي چې د دې انسان د عقل مطابق چې کوم خبره ده دا ټیک ته او د دین چې کوم خلاف ته نو دا سره دا غلطه ده نو بیا به د چا د عقل اعتبار کیږي بیا به د چا د عقل اعتبار کیږي نو دا اعتراض سره د اعتراض غلط دی او دویم په دې هدي اعتراض کې چې کوم دویم شخص دی چې دا په عریانیت باندې مبني دي نو په عریانیت باندې سړي مبني نه دي زکا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د انصارو د زنانو صفت کړي دي چې هغه د دین په معاملې کې بالکل شرم او حیا نه کوي د انصارو زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په معاملې کې بالکل د شرم او حیا بالکل نه کوي یعنی چې کله عقیده سم مسله راشي نو هغه بالکل د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیان نه به سکو تپوس پې کوو زکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم پرسنل لایف دی داغه د بیبیانو په منځ کې چې کوم پرسنل لایف دی هغه ټول لایف رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو ته بیان کړی دی
او دقه بیبیانونه رسول الله صلی الله علیه و وسلم دقه بیبیانونه دا دین سره د مون تر رسیدلې پرس کده خزو د خاون په منځ کې چې کم تعلق ته ٹھیک تا یا نور داسې د نارینه او زنانو سره متعلق دي ډېر داسې خبرې دي که فرض کداغي ذکر مون ته دي صحابيات نو کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو نو کړي نو پدې کې موږ اوس شرط ګرځو د چانه بم رهنمایي غستله نو دادا چې داغي په دې امت باندې سره ډېر لوی احسان دی داغي په امت باندې سره ډېر لوی احسان دی بہرحال دا خو یو درې سلور اعتراضات او د دین علاوه نور هم ډیر زیات اعتراضات موجود دي خو تاسو هغه په خپل باندې بیا قتل شي ټیک تا خپل باندې بیا قتل شي نو دیزه پوری زمونږه د حدیثو اصطلاحات دا سیو چې هغه ما تاسو سره شیر کړ ټیک تا سنوري ضروری خبرې د حدیثو متعلق ټیک تا د حدیثو متعلق او ضروری خبرې او باقي کې داري چې د حدیثو چې کوم دا کتابونه دي کنه کتابونه د حدیثو دي ٹھیک ده مونږ وای دا د حدیثو چې کوم کتاب دی دا صحیح کتاب دی دا جامع دی دا سنن دی دا مسند دی دا دی ها دا معاجم دي دا مستدرکات دي وغیرہ وغیرہ نو دا د دې حدیثو د کتابونو مختلف نمونه دي د حدیثو د کتابونو مختلف نمونه دي ځینې کتابونو ته موږ وای لکه د سیدا صحیحین دي صحیحین ویل کېږي هر هغه پیپر کې دا کوېسچن بار بار هم راغلی او آسان دی بهرحال تاسو ته یادومي صحیحین د حدیثو هغه دو کتابونه ته ویل کېږي چې پاغه کې د ټولو نه زیات صحیح حدیث دي راجم دي مراد ته صحیح بخاری او صحیح مسلم پیپر کې راشي چې د صحیحین نه مراد صحیحین نه د صحیحین نه مراد صحیح بخاری او صحیح مسلم د دینه مراد دی د دې یو بل نمونه دی ٹھیک تا د دې یو بل نوم دا دی چې هغه کم حدیث ته هغه حدیث تصویر کیږي چې هغه په صحیح بخاری کې هم وي او په صحیح مسلم کې هم وي کم حدیث په صحیح بخاری کې دی او په صحیح مسلم کې دی نو دې حدیث تصویر کیږي نو دې حدیث ته ویل کېږي متفقون علیه آسان مطلب دا دی چې د دې حدیث باندې اتفاق کړی دی امام بخاری او امام مسلم رحم الله په دې سره اتفاق کړی دا دوه په خپل کتاب کې سره راجمه کړی دی دا رنګي سنن احادیث سنن چې کوم کتابونه دي دا څه ته ویل کېږي نو مختصرا د هغه کتابونو چې کوم اقسام دي دا غساسو مخه ته بیانوم ټیک تا صحیح یا صحه مونږ وی دا صحای ستا نو صحه جمع د صحیح دا صحه جمع د چا دا د صحیح دا نو وی صحیح یا صحه د حدیث هغه کتاب دی صحه یا صحیح د حدیث هغه کتاب دی چې د دغه حدیث د دغه کتاب چې کوم مؤلف دی د دې کتاب چې کوم مؤلف دی کوم چې د حدیث سړي راجمه کړی دي هغه د خپل شرایط مطابق احادیث کې راجمه کی د خپل شرایط مطابق احادیث راجمه کی نو دی حدیث ته ویل کیږي او د حدیث دقه کتاب تصویر کیږي دیتا صحیح ویل کیږي دی تصویر کیږي صحیح ویل کیږي اعلان تعریف پیدا شو چې یو مؤلف ته ټیک تا احادیث راجمه کون کې دی په خپل کتاب کې هر هغه حدیث راجمه کی چې کم د شرط مطابق ته د هغه د بارسه شرایط بیان کړي چې زبد دې سړی نه روایت کوما او زبد دنه روایت نه کوما نو چې د خپل شرایط مطابق کم محدث په خپل کتاب کې کم حدیث راجمه کی نو هغه ته صحیح حدیث وسوت وي هغه ته صحیح حدیث وي سوت ورکا هغه ته صحیح حدیث وته وي ټیک تا نو مراد د دې چې کوم کتابونه دي نو هغه صحیح بخاری دی سره صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح د ابن خزیمه صحیح ابن ابان وغیرہ وغیرہ نو دا هغه حدیث دي چې بدی کې چې کوم محدث ته د کتاب لیکون کې دی جمع کون کې دی نو هغه د خپل شرایط مطابق چې کوم حدیث دي هغه راجمه کړی دي ټیک تا نو دا د صحیح حدیثو د کتاب د تعریف شو یو د صحیح حدیث تعریف ته ګوره دا خبر یاد ساتي صحیح حدیث ځان دی هغه چې کله د حدیثو اصطلاح راځي ان شاء الله باغی کې بوایو او دلته د حدیثو د کتابونو ذکر کیږي جوامع د جمع د چا د جامع د جامع مونږ ویل سره د لکه جامع مسجد دی ٹھیک تا جامع مسجد دی نو جامع ویل کېږي د حدیثو هر هغه کتاب ته چې باغی کې اته مضامین د اتو مضامین متعلق احادیث صحیح پکې راجمه شوی د اتو مضامین متعلق احادیث صحیح دا پکې راجمه شوی نو مونږه هغه ته سوایو هغه ته مونږه جامع وته وای سو ته وای جامع وته وای یا جوامع یا جامع وته وای
نو د اتو مضامین نه مراد سری سیر د سیرت په باره کې، آداب د ژوند د تیرولو یا د رهن سهن چې کوم آداب دي دغه باره کې چې کوم حدیث ته هغه تفسیر په باره کې، عقیده په باره کې، د فتنو په باره کې، فتن اشراط الساعه د قیامت چې کوم علامات دي ٹھیک او احکام د حلال او حرام وغیرہ، او د غرنګي مناقب چې د صحابه کرامو یا د نورو خلکو چې کوم فضایل دي هغه په ذکر شوی. نو دا اتا شرایط د اتا خبري د دې اتا قسمه احادیث په کوم کتاب کې راجم شي هغه ته ویل کېږي جامع ویل کېږي. ها اتا قسم مضامین دي، نوټس ان شاء الله تاسو سره شیر کوم، بیا تاسو ګوره سیر، آداب، تفسیر، عقاید، فتن، اشراط الساعه، احکام او مناقب. دا چې په کوم کتاب کې راجم شي هغه تصویر کېږي هغه ته جامع ویل کېږي. ٹھیک ده. نو د دې مثال څه دی؟ الجامع الصحیح البخاری. ٹھیک ده. نو الته هغه صحیح هم دی، دا خپل شرایط مطابق احادیث هم را کړی دي راجمه کړی دي، خدل دا جامع کتاب هم دی ځکه چې د دې اتو قسمه مضامین مطالعه احادیث دا به راجمه دي. نو الجامع الصحیح البخاری، الجامع الصحیح المسلم، ٹھیک ده، الجامع الترمذی، الجامع الترمذی. دا ټول د دې سری مثالونه دي چې صحیح هم دی او جامع هم دی، خپل شرایط مطابق حدیث هم راجمه کړی دي او بل طرف ته د اته قسمه مضامین مطالعه حدیث پکې هم دي. نو دا پکې دا غي تعریف شو. جامع ترمذی هم دسه دی. نو دا د جامع د حدیثو دا تعریف شو. ٹھیک ده. پیپر کې مدارت لشي او انټرویو کې تاسو کې دی شي. ها سنن، سنن دا جمع د سنت تا، سنن جمع سره د سنت تا. وې سنن د حدیث هرغه کتاب ته ویل کېږي چې باغی کې احادیث د ابواب فقهیه، د فقه چې کوم ابواب دي په هغه ترتیب سره سي مرتب شوی، په هغه ترتیب سره مرتب شوی. مطلب ته دا دی چې د حدیث هرغه کتاب چې څنګه په فقه کې کم ترتیب دی. ٹھیک ده. چې ال د طهارت خبره ده، ٹھیک ده، د طهارت خبره ده، د پاکي خبره ده، د غین وروسته بیا د عبادتو خبره ده، بیا د نور سيزونو خبره ده. ٹھیک ده. نو په دغه انداز باندې چې د طهارت د باس نه شروع شي، بیا پای کې عبادت، بیا پای کې روزه، بیا حج، بیا زکات، بیا دغه اخوا چې رورو بزین، بیا پای کې نکاح او بیا طلاق او دغه په دې انداز باندې چې کوم په عام طور باندې زمونږ چې کوم د فقه کتابونه موجود دي، د فقه چې کوم مسائل دي چې په دغه ترتیب سره د حدیثو کم کتاب راجم شي نو دې تصویر کېږي، دیتا سنن ویل کېږي. ها دیتا سنن ویل کېږي. نو موږ ویل کدا سنن ترمذی ده، سنن ابن ماجه، سنن ابن نسائی. ٹھیک ده. سنن نسائی، سنن ابن نسائی نه سنن نسائی، دا ټول هم دغه کتابونه دي چې دې کې احادیث کم راجم شي بابا فقهیه په ترتیب باندې راجم شي. نو سنن ابي داود، سنن دارقطنی، سنن کبرا، ٹھیک ده، او دا غرنګ سنن ابن ماجه او سنن ترمذی هم راځي او جامع ترمذی هم راځي. ٹھیک ده. امید ده چې تاسو به ذهن په دې معنی کلیئري. موتا، ٹھیک ده، موتا، موت نه بلکې موتا. مونږ دا موتا امام مالک ته. ٹھیک ده. زما زکام میں لگ دے نو دی وجه نه بازي आवाज کا پرس کتا تاسو کلیئر نه خیر نوٹس کې به کلیئر شي. نو موتا د حدیثو هغه کتاب ته ویل کېږي چې په ابواب فقهیه باندې سي مرتب شوی، ابواب فقهیه باندې سي مرتب شوی. خدایي سره سره د حدیثو باغی کې د رسول الله سلام د حدیث سره سره د اقوال صحابه کرام هم وي، فتاوا پکې د تابعین هم وي، د تابعین چې کوم فتاوی دی هغه پکې هم ذکر وي، او دا کتاب چې کوم محدث ته د پکې خپل وینا هم وي، د پکې خپل قول هم وي پکې. نو دغه چې د حدیث کوم کتاب دی ته موتا ویل کېږي. سو ته لګي موتا او ته لګي حدیث هغه کتاب چې پای کې حدیث ابواب فقهیه معنی مرتب شوی. رسول الله سلام د حدیثونو علاوه د رسول الله صحابه کرام اقوال پکې هم وي. ٹھیک ده. فتاوی د تابعین پکې هم هغه چې په کومه فتوی ور کړی دي، او د کتاب چې د څوک د کتاب لیکون کې د حدیث راجمه کون کې دی دا هغه پکې خپل یو وینا هم وي، دا هغه پکې خپل یو قول هم وي. مطلب دا ګوره د رسول یو مسله ذکر شي نو باغوي په دې کې د حدیث دا په دې کې حدیث ته د صحابي خبره ده، دا په دې کې قول له او روسته پکې هغه خپل وینا هم نقل کیږي. د دې ټول حدیثو د مجموعین چې کوم نه زما دا رائے جوړه شولا، زمادار رائے جوړ شو نو داغه چې کوم خپل رائے کوم خبري عقبه کې هم وي. ٹھیک ده. نو دا د موطا امام مالک او موطا د امام محمد وغیرہ چې کوم حدیث دي نو هغه هم په دې انداز باندې. ٹھیک ده. مصنف،
سوري مصنف د حدیثو ارغه کتاب ته ویل کیږي. مصنف د حدیثو هر هغه کتاب ته مصنف د حدیثو هر هغه کتاب ته ویل کیږي چې پاغي کې احادیث باباب فقهیه په ترتیب باندې مرتب شوي. باباب فقهیه په ترتیب باندې مرتب شوي، خو باغی کې د رسول الله سلام د حدیثو سره سره د صحابه کرامو اقوال، فتاوا د تابعین هغه سي هغه به هم ذکرې. فتاوا د تابعین سي هغه به هم ذکرې. نو دلته به دا خبره شوله چې مصنف هر هغه حدیثو کتاب شو چې باغی کې حدیث خو د باب فقهیه په ترتیب باندې را نقل وي. رسول الله سلام حدیثو سره سره د صحابه کرامو اقوال به کمی دا تابعین چې کومه فتاوی دغه به هم ذکر وي. خو د مؤلف سي د مؤلف خپل خبره بکی نه، د مؤلف خپل خبره بکی نه وي. نو دغه چې کوم احادیثو کوم کتاب دی نو دی ته ویل کېږي مصنف او دوی سو ته ویل کېږي مصنف، سو ته ویل کېږي مصنف. نو مثال لدی مصنف د ابن ابي شيبه دی، مصنف د عبد الرزاق دی. ابن ابي شيبه مصنف د عبد الرزاق په منځ کې کټ شو. نو یو ځل دوباره بیا د مصنف تعریف بیا وره. مصنف د حدیث او هغه کتاب ته ویل کېږي چې باغی کې احادیث مرتبی د ابواب فقهیه په ترتیب سره، او باغی کې د رسول الله سلام د حدیث سره سره اقوال صحابه او فتاوا د تابعین او غیره سي دا به هم ذکر وی. ټیک تا. نو مصنف د ابن ابي شيبه، مصنف د عبد الرزاق وغیرہ دا په دې کې سری د قدري مثالونه دي. ټیک تا. د قدري سری مثالونه دي. ها یو بل حدیثو کتاب زمون سره دی هغه ته ویل کېږي مسند. مخکې تاسو د هغه تعریف وکړو. ټیک تا. نو مسانید، المسانید یا مسند د حدیث هغه کتاب ته ویل کېږي چې په دې کې احادیث راجم شوي د صحابه کرامو په ترتیب سره. د صحابه کرامو د ترتیب نه مطلب دا دی چې دا غي د نمونو چې کوم حروف تهجیدات دا غي په لحاظ سره سي راجم شوي، غي په لحاظ سره راجم شوي. او کله کله د قبولیت د اسلام په لحاظ سره چا چې اسلام مخکې قبول کړي دي په دغه لحاظ سره د چا چې مخکې اسلام قبول کړي دا حدیث مخکې او د نور غروستا. او بعضی کله کله پکې د فضیلت خبرم شي چې د فضیلت په لحاظ سره کم صحابي ډیر غوړه دي نو دا حدیث مخکې او د نور غروستا. نو چې ټول مجموعي د دغه صحابین څومره روایت هغه موجودي نو هغه په دغه کتاب کې صحیح په دې کې راجم شوی. ټیک تا. مسند د امام شافعی رحمه الله، ها مسند شافعی، مسند د امام احمد بن حنبل، ها مسند ابي داود الطيالسي، مسند ابي داود الطيالسي. ٹھیک تا. یو خداغه د بل کتاب د سنن ابي داود یا غزانه دی او دا ځانه دی. ٹھیک تا. مسند د امام شافعی، مسند د امام احمد بن حنبل. نو دا د حدیث هغه کتاب شو چې په دې کې د صحابه کرام په ترتیب سره حدیث صحیح راجم شوی. ٹھیک تا. بل معاجم، المعاجم، معاجم د حدیثو هر هغه کتاب ته ویل کېږي. معاجم د حدیثو هر هغه کتاب ته ویل کېږي چې پاره کې کم حدیث د محدث راغون کړي، د محدث چې په دې کې کم حدیث راغون کړي نو د خپل شيوخ او د خپل استادانو په ترتیب سره حدیث صحیح راجم کړي، د خپل استادانو په ترتیب سره صحیح احادیث راجم کړي. ٹھیک ده. یعنی چې د یو شیخ نه چې کوم حدیث هغه اوریدلی نو هغه په یو ځای کې او د بل شیخ نه چې کوم حدیث اوریدلی هغه په بل ځای کې. نو د قشاندې په ترتیب سره د استادانو په ترتیب سره چې کوم حدیث راجم شوی یو کس محدث په خپل کتاب کې راجم کړي هغه ته معاجم ویل کېږي. ٹھیک ده. او د ام سی کیوزو پیپر کې بار بار راغلي. ٹھیک ده. معاجم د حدیث کم کتاب ته ویل کېږي نو دغه په کې ده. ٹھیک ده. نو کله دې تاسو ګورئ نو معجم الصحابه، معجم الصحابه، ٹھیک ده، معجم الكبير، معجم الاوسط، معجم الصغير. ٹھیک ده. دا ټول دا سليمان بن احمد طبراني د امام طبراني رحم الله سری دا دغه کتابونه دي چې په دې کې د خپل شیخانو د خپل اساتذو په ترتیب سره حدیث دي د پکې راجم کړي دي، پکې راجم کړي دي. ها سسزونه پکې خیال دی به پریدو یو سید و پکې پریدو تاسو به الته وګورئ. خو یو د پکې سره بل ویم او بس خبره ختمه وکړه. منی الاجزاء، جز
جز یا اجزا. جزء دا د اجزا سره دا د هغې واحد دی او اجزا یې سره د جمع ده. دا په حدیثو کې هر هغه د حدیثو هر هغه کتاب ته ویل کېږي چې د یوې مسلې سره د یوې جزوي مسلې سره چې څومره تمام احادیث ته هغې راجمع کړي په یو کتاب کې په یو ځای راجمع کړي نو هغې ته ویل کېږي هغه کتاب ته ویل کېږي جز. ای کتاب ته ویل کېږي جز ویل کېږي. ټیک ده. مطلب دا ګوره چې رفع الیدین دي په مانځه کې لاسونو چتول دي د دې متعلق چې څومره احادیث دي چې آیا دا او چتول دي کو چتول نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم موقع چت کړي په کوم موقع نه دی چت کړي. ټیک ده. نو د دې متعلق چې څومره احادیث په یو رساله په یو کتاب کې کم راجم شي نو هغې ته ویل کېږي جز ویل کېږي. لکه امام بخاري رحمه الله راغونډ کړي دي جز رفع الیدین فی الصلات. ټیک ده. او جز القرات خلف الامام. امام نورسته فاتحه ویل شته کې نشته ری جهري منځونو کې به که سری منځونو کې به که په دوانو کې به که په یو کې به په بل کې بنوي. ټیک ده. نو د دې متعلق چې څومره غړه حدیث دي نو هغه امام بخاري مولا په خپل یو کتاب کې سدي هغه راجمع کړي جزء قرات خلف الامام. قرات خلف الامام نو دغه د سوي کېږي د ته جزء ویل کېږي سو ته کېږي جزء ته ویل کېږي. ټیک ده. نو دا د حدیثو د کتابونو یو څو اقسام چې ما تاسو مخې ته ذکر کړل. ټیک ده. دا حدیثو د کتابونو یو څو اقسام د دې سره سره زمون سره چې کوم احادیث دي ټیک ده احادیث مبارکه دي نو په احادیثو مبارکو کې زمون سره ډیر داسي صحابه کرام دي چې دا غینه کوم احادیث روایت دي نو ان شاء الله مکثرین صحابه چې ستوي کیږي نو باغی باندې خو به مونږه ذکر کوو. اوس راځم صدا سي معلوماتو ته چې هغه تاسو شاید چې مخکې اوریدلی او تاسو په ذهن کې مستحضر نه نو هغه طرف ته سګم هغه طرف ته راځم. ټیک ده. د حدیثو سم مشهور کتابونه داسې دي چې دا غي په باره کې هم عام طور تپوس او پوښتنه کیږي. ټیک ده. عام طور تپوس او پوښتنه کیږي نو هغه هم تاسو یاد ساتئ. ټیک ده. یو بده کې یو مشهور قول دی مشهور قول الاسناد صلاح المؤمن. الاسناد صلاح المؤمن یعنی سند د مؤمن سره اصلحه ده. سند د مؤمن سره دا د مؤمن اصلحه ده. نو دا قول د چا دی پیپر کې دا راغله هم د تپوسم کیږي چې دا د چا قول دی نو دا د امام شافعی رحم الله سره قول دی. الاسناد صلاح المؤمن یعنی سند دا د مؤمن سره دا دغه اصلحه ده. نو مخې بس وی چې کله د سره اصلحه نشته نو په سمانه جنگي کې د جنگ په سمانه کوي نو مطلب دا دی چې د مؤمن لپاره دا اصلحه سره ضروری ده سند ضروری دی چې څو خبره کوي نو تاسو کوي چې دا خبره د چا ده په کم ځکه ده. ټیک ده. الاسناد من الدين لولا الاسناد لمن قال شاء ما شاء قال کم روایت کم خبره ده. ټیک ده. نو دا پکې هم مشهور خبر الاسناد من الدين لولا الاسناد کوم د اخره پوری نو دا وینا د چا ده دا د عبد الله ابن مبارک رحم الله ده. خاطر چا ده عبد الله ابن مبارک دا د وینا ده. او دریم پکې دا خبره معرفت الرجال نصف العلم یو دا قول هم مشهور ده معرفت الرجال نصف العلم د رجال علم په جندل سره دا نیم علم دی. ټیک ده. د یو سړي په باره کې ته معرفت حاصل کی نو دا سره نیم علم دی. خو دلته د رجال نو مراد څوک دی دلته د حدیثو روایت کوونکي چې کوم دي دا غي د جن په باره کې چې کوم علم دی. ټیک ده. یو بل عام طور د حدیثو په دې دا کې تپوس او پوښتنه کیږي. ټیک ده. چې حافظ مغرب حافظ مشرق سوکتے او حافظ مغرب سوکتے. ٹھیک تھا. نو دا په محدثینو کې د بعضی محدثینو سره دا ټایټل دی حافظ مشرق او حافظ مغرب. نو حافظ مغرب ویل کېږي چاته ابن عبد البر تا حافظ مغرب. ٹھیک تھا. ابن عبد البر. او حافظ مشرق ویل کېږي خطیب بغدادي تا خطیب بغدادي رحمه الله هغه ته ویل کېږي حافظ مشرق. یعنی په مشرق کې د حدیثو چې کم کمال تر رسیدلی او هغه خطیب بغدادي دی او په مغرب کې چې کم حدیثو کې کم کمال تر رسیدلی او هغه سره ابن عبد البر دی سره ابن عبد البر دی. یو بل مشهور قول پدې کې دی
چې طلب الاسناد والعالی سنت صحیحه ٹھیک تا چې طلب الاسناد والعالی سنت صحیحه دا د چا قول نه نو دا د امام حاکم رحم الله قول نه ها دا د چا د امام حاکم رحم الله سره دا دغه قول نه دا دغه قول نه او دا بعضی ته پوښتنه چې پیپر کې کم راځي خو ډیر اساني چې وਹੀ مطلوب وਹੀ غیر مطلوب څه ته وي دا خدا سو مخ کې ویلو چې وਹੀ مطلوب هغه قران دی او وਹੀ غیر مطلوب هغه احادیث دي ها وਹੀ غیر مطلوب هغه حدیث دي صحیح بخاری کی ثلاثی چې کوم روایت دي ثلاثی روایت هغه څومره دي ٹھیک ده ثلاثی روایت معنی چې هغه د درې راویانو په ذریعہ باندې حدیث هغه نقل شوی بعض سند ډیر وګدي او بعض بګدي سي چې هغه په سند کې درې راویان پکې ٹھیک ده نو ثلاثی چې کوم روایت دي هغه سړي هغه 22 دي ښا صحیح بخاری کې څونه دي 22 دي صحیح مسلم کې څومره دي صحیح مسلم کې یو نشته صحیح مسلم کې ثلاثی روایت یوم نشته او صحیح بخاری کې 22 روایت دي سنن ترمذی کې ثلاثی روایت صرف یو ده ثلاثی روایت سره صرف یو ده ٹھیک ده خا د صحیحین نه مراد خدغه دودي او بعض بګدای چې شیخین نه مراد څوک دي شیخین نه مراد نو شیخین چې کله په فقہ کې ذکر شي دا غینه ذات مرادی کله چې د صحابه کرامو په منځ کې ذکر شي نو غینه ځان مرادی او چې کله د حدیثو په اصطلاح کې ذکر شي نو د شیخین نه مراد امام مسلم او امام بخاری دی ښا امام مسلم او امام بخاری د تصویر کېږي د شیخین ویل کېږي دي تا شیخین ویل کېږي ٹھیک تا صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات روایت د کم صحابي نه دي مشهور خبر ده چې دا د ابو هريره تنهونه دي ٹھیک ده 5374 احادیث دي او داغه د عمر په باره کې د پوس کې چې د کله وفات شوی دی نو بده کې یو روایت ده چې دا په 58 هجری کې دی او بلوي چې دا په 59 هجری کې دی خو د 59 هجری دا خبر سره د زیات ټیک ته چې په 59 هجری کې د سره وفات شوی دی 5374 او د قبولیت د اسلام وخت چې کم دی هغه د نبوت د هجرت د نبوت نه د هجرت ووم کال له خان رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور کال تیر کړي په سلور کال کې د ټوله حدیث د سید راجم کړي دی هغه مشهور وینا هم ده چې د حدیث پټول او د حدیث خلکو ته نه بیانول دا جرم نه وي چې دا حدیث پچاته چې کوم الله تعالی کوم حدیث تر کړي کمیله مې درکړې کدا پټول جایز وي نو ما بچاته یو حدیث هم نه خودلې ولی وای زکه چې ټول خلکو به کاروبارونه کوله ټول خلکو به خوبونه کوله کاروبارونه به کوله او زبد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسومه او ما رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لیکله او بل پکې مشهور واقعا هم دا چې کله دی په یوزل په مسجد کې ناشته د ډېر لوګي د وجنه چې لوګه وته ډېر زیات لګیدل د یو کس نه تاسو کې چې د دې آیات سمانه ده بل څه تاسو کې د دې آیات سمانه ده ټولو ته معنی وي په دې بهانه ده د غسر رواني دی چې کاش پدی باندې باندې مزد د کورتور سیدم زما مهمان نوازی وو کی ټولو اچاهم زما پدی خبره باندې پوه نه شولا او د ډیر لوګي د وجینا پاغه باندې به میرګي به پیراله پاغه باندې او بیهوشي به پاغه باندې رااله راپرې وته ساری میرګی نه بیهوشي به پیراله ساری میرګی نه نو خلکو بداوی چې بدمانی لیونتوب دی بدمانی میرګی دی دادی خو هغه وی چې زما دی د الله تعالی په ذات باندې قسمی په ما باندې څه بیماری هم نه و خو وګې شوم ډېر لوګي د وجې نه مسوق په مامنه چلو شو او سو ورځې بزنه هر بناسوما خو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هغه په خدمت کې وسومه زوبه لګیا ومه هغه به مالکلا رسول الله صلی الله علیه وسلم رااله او د دې تبوس کې د الله رسول د دې آیات څه مطلب ده د دې آیات څه معنا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله چهره تو کتل نو هغه په خندا شو ابو هريره تو وګې شوی د آیات معنا از د کول مقصود نه ده او په خپل وی چې د دې آیت معنا مال خرازي نور صاحب کرام چې تکم معنا وکړه خو مقصود دلته داو چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو داغي په مینه کې د دومره مسو چې د لوګي تند داغي سکه داغي پروا نه کوله نو دا به کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا روټه وخوري نو دا ابو هريره تنه سره دا به کې د صحابيات کې د ټول نه زیات روایت دا د چانه دي نو هغه د عائشه صدیقه رضی الله عنها دي 2210 حدیث دي دا غینا را نقل لې ټیک تا نو نور به هم ان شاء الله د حدیث په اړه کې چې کوم خبرې دا ان شاء الله کوم ټیک تا تاسو سره زو سکرین شیر کوم نو په سکرین کې ان شاء الله څه خبرې داسي چې هغه په سکرین کې به کتاب نه کوه ټیک تا